الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فی وسم الدواب. باب دے پا بیان دا چاکے نخل گول پا سارو باندے یو علامہ یو نخل گے ساروی بانے داغ لگے سیخ سر کے پا ساروی باندے راکا گے یا پا مخ بانے یا پا رست حصے بانے یا ای وقت چی دنوا غدا پرے کے. باب دے پا وسم دا دواب کے یو نشانہ لگے یو علامہ لگے پا سارو کے. دا نشانہ علامہ لگول پا سارو کے سنگا نشاندہی کے دا ساروی اگر نشاندہی کے علامہ لگے ورست ہی صدا کو ناٹے دے غیبانی دے جمع علامہ و لگے داسی معلومے کی یا وقت چی دے نو کاٹ کے پرے کی آوایا. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس رضي الله تعالى عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لمارا تگو کہ پیغمبر سلام تا بأخ لی ورور زما حین پاو کی ولد چکل دا پیداشی لیوحنکہو دید پارا چا پیغمبر علیہ السلام تحنیکو کی تحنیک دیتے ولیکی گی مزع تمری و دلکی ہی خورما چکم دے پاغا خلقی چی جنو جولا اواغین بعد دا معشوم پا خلقی ورکا ولا چی خورما دا پا خلقی تحنیکو کی داغی چی جنو خلقی وجوی اغین بعد معشوم تیور کی. فَإِذَا هُوَ نَسَا فَنَبِي علیہ السلام فی مربد نبی علیہ السلام پچا کے پا غوجل کے مربد آغذید تڑلو تے ویلے کی گی چی ساروی کم دے کے تڑلے کی گی آغذید تے ویلے کی گی گڑی بیدی وخان غیان او میخ کم دے کے تڑلے کی گی آغی تے مربد ویلے کی گی غوجل ورطا ویا. یسیمو غنمن نبی علیہ السلام داغ لگو لگڑی بیدو باندے احثبہو ذو گمان کوما احثبہو ذو گمان کوما ہشام بانے قال چی دی ویلی دی قائل شعبہ دے احثبہو شعبہ وی ذو گمان کوم پچا بانے ہشام بانے قال دی ویلی فی آذانہا نبی علیہ السلام چی جنو دا داغ لگولد دی پا غوگونو کی پا دی غوگونو کی پا دی باندی ورطا داغ لگولا. دا وسم دا ساروے معلومی پا داغ لگولو بانے پا اس پا نبانے اس پا نگرمہ کی ساروی بانے دا سکی دی چغ بس اس وزی گی اگر داغ معلوم شی ویختی اس وزی گی سرمون اس وزی گی داغ پہ باندے ولگی. دی حدیث کے دا حجت دا جمہور دا پارن جو وسم دا دوابو دا جائز دا روا خدا داغ چلگے دا بغیر دا مخنا ذکر دا داغ لگول پا مخ باندے بالاتفاق جائز نہ دے گو اتفاقاً دا دے چی دا ملگوا ذکر مخ دے کی حواس دی سترگی دی سیزون دی کمیو پا کے پڑھن کے سیخ بدرن دیر قتلات شی کم رگ بکاٹ کے سترگی بوڑن دا کے نور تک دی بورتا ورس. احناب پا دے کے خلاف کی احناب دا پار دلیل اغا حدیث دے کہ پیغمبر علیہ السلام منع کرے دا تعذیب بالنار نبی علیہ السلام منع کرے دا تعذیب بالنار دا دا احناف دا پار دلیل. لیکن لکہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وی کہ دا کم حدیث دل تراغلے دین وسم دا دواب معلومے گی دا خلاف دا مذہب دا احناف. حافظ ابن حجر دیکھو شافعی المسلک دے آغا داوی چی دلتا دا کم حدیث راغلے دا حدیث خلاف دا مذہب دا احناف منگویو دا سے ندا دا سے ندا دا وسم داغ لگول دا مباح دے پنیز دا احناف بانے. لکہ فحاقہا لکی صاحب دا چا دا در المختار اغلی کی لا بأس بکیل بہائم اس پروانشترے داغو لگے دا سارو دا علامی دا پارا نشاندی دا پارا اس پروانشت یا معشوم دا اغیق وگون سری کے سرے پکے وکی دا بناتونا اس پروانشت دے اس پروانشت بناتو کے بکی ذکور رجالو کے بنکے دا باج سڑی ویاغا وگون سری کیا دا ناروا دی
دیو جنا مذهب د جمهور او احناف او مذهب د چا د جمهور او د احناف دا یو شی دی خو صرف دومره فرق دی چې پنې د جمهور باندې دا داغ لګول مستحب دی هغه ساروی چې د جزیوی هغه ساروی چې د زکات دی د زکات او جزیه ساروی دی هغه کې داغ لګي دا مستحب دی فرق دومره دی احناف وی چې دا مستحب نه دی بلکې دا مباح دی احناف چې کم دی د اباحت چې دی نو هغه دا قائل دی دا مباح دی او کسړې وی داغ په باندې لګي سړی باندې داغ لګي سړی باندې داغ لګول په مخ کې دا حرام دی او بغیر د مخ نه داغ لګول دا مکروه دی نشاندهی کې نو دا مخ کې داغ لګي دا حرام دی او بغیر د مخ نه داغ لګول دا مکروه دی پسارو کې د حناف په مسلک او مذهب باندې دا مباح دی قوله قال حدثنا محمد بن قاسم قال اخبرنا سفيان عن زبير عن جابر الذي رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم مر علی تیر شو پیغمبر اسلام باندې بحمار پخربان قدوس مفي وجی داغ لګول شو د دې نشاندهی شو علامه ود دې په مخ د چا کې د حمار ګل کې فقال نبی السلام علی اما بلغکم تاسو خبر نه رسیدلې انی لعنت من وسم البهیمه چې ما لعنت ویل دې داغ لګول د صاروفی وجیا په مخ کې او ضربها فی وجیا په مخ باندې وهلو وهل بمنه کې دا مخ د محاسن همدارنګه شریعت کې راځي چې خذب وهي خذب په مخ باندې نه وهي سترګې به خراب کې سترګې به وړاندې کې به سترګې یوشي بیا به خیمانه فذب په ماته کې فذب په غاغ په باندې او باس ځوان خزنه و بډې جوړه مو وګ باندې مو کونه بکې وګونه ورته خراب مو وها ته ورته چې دین وبراوړه هغه بتا ته چې دین روټي وروړي ته ورته یو شی هغه بل شی کوي نو ته ورته چې دین روټي وروړه وګي ما هغه به سراویل تلاش کوي پیږي نه کنه پته نه لګي نو دا چا وکړ دا تا په خپل لاس باندې وکړ مخ محاسن دي مو غوږ به ورته کون کی سترګه باندې مو وړاندې وکړي کم ځای باندې وهي اډو کې باندې باندې وهي مټ باندې باندې وهي پنډي باندې لاندې باندې وهي په خو باندې باندې وهي ګوتو باندې باندې وهي په دې مټ باندې باندې وهي دی ځای باندې باندې وهي دې سنگل باندې باندې وهي دا اډو کې دي خوږيږي په کم ځای وهي په دې اوګه باندې دا اوګه نه دا ټپ کوي غوسيږي نه ملا باندې اوه ټپ کوي غوسيږي نه ملا نه لکته دې ځای باندې اوه ځکه چې الته کړس ناری وهي خو خوږيږي نه او د هغې ځای وهلو سره وستام طبیعت برابري نو دې وجې نه دا وهله دا جائز دي دې ځای باندې وه نو ځکه نبی علیہ السلام مخ وهلو نه منع کړي فنهى عن ذلك نبی علیہ السلام منع کړي د چانه د مخ وهلو نه وایا بابن فی کراہیت الحمر باب دے پا بیان دے کے چھ مکرو دے الحمر تنزا چھ خر آچے علی الخیل پا قچر بانے نسل دپا خر آچے پا اسپ بانے دا چا دپا روا تنزا واقع کے آچے خر پا اسپ باندے دا نسل دپا رہا کے نبی علیہ السلام دا مکرو دے چې خر په اسب باندې واچي نو هغه نه څه پیدا کیږي قچر د چا زوی و د خر زوی کنه قچر دا د خر زوی ولې ځکه چې په اسب باندې خر اچول نو هغه نه بعد قچر دا پیدا شوی نو ورسته راځي نبی علیہ السلام دا کار مکوا دا به هغه څوک چې نه پیږي ولې ځکه قچر کې دومره فواید نشته چې کوم فائدې په اسونو کې د ورسته بریش وایا قوله قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد عن يزيد بن ابي حبيب عن علي بن خير عن ابن زهير عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مقربها فقال علي له داوي نبی علیہ السلام ته هدیه راوړل شو یو قچرم لیدلې ده کني لیدلې مخکې پتیرا کې د غړجو کې ممزو کې
میدان کې کرمی جن فیدا علاقو کې ټولې قچرې به چلېدل بارون وړلو کې هغه نمبر 1 دي اهدیت هدیه کړې شو نبی علیہ السلام د پاره بغلتن قچرا فرقبها نبی علیہ السلام بیبانی سور شو فقال علی وی لو حملنا الحمیرا کچې ته منګه واچو چې د نخره علی الخير په اسب باندې فکان لنا مثل هذه په دغه سي قچری به موږ تم پیدا کیږي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام او فرمایل انما يفعل ذلك دا انزاق کیا دا خرپ قچرو باندې اچي الذين اغخل لا يعلمون چاغ نه پیږي نه پو يخل دي قمقل خلی امام طحاوی رحم الله وی بعد خلکو په دې حدیث باندې عمل کړي دي نو هغه دا حرام دی خر اچول په قچر باندې حرام دی خدای د پاره په دې کې حجت نشته دی بلکې مقصود د حدیث دا دی نبی علیہ السلام تیزواله ذکر کړي چې اسونه ډیر کا نبی علیہ السلام منع د انسان نه د کړي علامه خطابی معنا کوي د دې معنا دا ده چې خر په قچر باندې واچه منافع د اسونه به معطل پاتې شي خر په اسب باندې واچه قچر پیدا کیږي نو د اسونو منافع به معطل پاتې شي عدد به کم شي د دې نما به ختم شي او اسونو ته احتیاج موجود دی د اسونو طلب چې دی نو دا کوه اسونه څه کوي دشمن سره جهاد په اسونو باندې کیږي است غنیمت ملاويږي د بعض ائمه په نیت باندې د دې غوخه چې کوم دی دا حلاله ده احناف دا مکروه ده او د قچره ته نه غنیمت ملاويږي نه منډه وهلې شي او نه غوخه خورلې کیږي د اس د پاره حصہ دا ملاويږي لکه د پارس د پاره ملاويږي یو سړی په اس باندې سور د 2 حصے ملاويږي او یو سړی یواده د هغه ته یو حصہ ملاويږي وګوره د اس په مرتبه کې ځان د سړی سره برابر سړی ته حصہ ملاويږي او اس ته حصہ دا ملاويږي د قچری دا فضایل شته دي نه نو نبی علیہ السلام مقصد او چې دا سونو عدد ډیر شي اسونه ډیر شي د دې نسل ډیر شي ځکه دې کې فائدہ موجوده ده په دې کې صلاح ده او بعض علما وی انزا اچول د خرپ اسب باندې دا مکروه ده مطلقاً دا حدیث دلیل نیست او کراهیت وجدا وی چې دې کې قطع د نسل نه دا سړی کار د بنی اسرائیل کو یستبدلون بالذي هو ادنى د استبدال د هغه شکه چې ادنا د بالذي هو خیر ځکه قچرا دا د نه د کرد او نه د پرده نه په دشمن باندې حمله کولای شي نه د دشمن نه وستلی شي هیڅم په غنیمت کې نه لري او همدارنګه دلته په دې کې دغه فواید نشته چې کم په اس کې ذکر نبی علیہ السلام وی دا کار سو کہ انما يفعل ذلك الذين لا يعلمون دا کار هغه سو کې چې نه پیږي معنا دا ردی نه پیږي چې دا نزد پچا د نزو د چا د فرض په فرض باندې دا بهتر دی اس چې په اس په باندې واچه دا بهتر دی د دینه د کدا منافع پکې ټول معلومیږي لا يعلمون دین پیږي په احکام د شریعت باندې یا دی ہدایت نشی کولے ما هو اولا لهم چې دی د پاره کم بهتر دی هغه انفع شی ذات معلومه ولې نشي اس بهتر دی د چانه د قچرنا اس بهتر دی د چانه د قچرنا دا معنا ته نه مراد لا يعلمون چې څوک ورته مکروه وي هغه دا معنا کوي لا يعلمون دی نه پیږي کراهیت دی کراهیت دی باندې پیږي نه معنا دا اهل معرفت ندی پچا کې پيوشي کې دی عارفین ندی نو ذکر دی دا کار کې دا خبره د حکمت نه ډیر لری دا دی کې تغییر د خلق الله دی نو تغییر د خلق الله دی لیکن جمهور علما وی انزا د حمار په پرس باندې دا جایز ده ذکر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د پارا قچر ور کړي وا قچر باندې سور شوه دی او بل الله تبارک وتعالى دا قچرم په نعمتونو کې ذکر کړي چې الله په بندگانو باندې کم انعام کړي پاغي کې قچرم ذکر کړي دا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا دا سيزونه الله پیدا کړی دي بعض باندې سوريږي په خر باندې سوريږي په قچر باندې سوريږي وزينا
اسبانه سورېږي استاد پاره خایس دی زینت هم دی نو علامه طیبی وای دا انزا چې جائز نه ده هغه تطبیق کړي و انزا جائز نه ده کې امکان لري لیکن دا رکوب او تزیین دواړه جائز دي رکوب او تزیین دواړه جائز دي انزا جائز نه ده د دې مثال دا سره لکه صورت جوړول یا تصویر وستل دا جائز نه ده د عمل حرام ده خود دې استعمال کا په پرش باندې وی په قالین باندې وی په سیر په خېګه دا مباح ده دا مباح ده پرش باندې وی قالین باندې په سیر په ګرځي را ګرځي نو دا مباح ده ځکه تعظیم نه کې دا د اهانت ده په سیر په باندې ګرځي نو دا غره د دې مثال هم داسې کې دې شي انزا جائز نه ده او رکوع په باندې جائز دي تزیین دام په باندې جائز اویا باب دې په بیان دي کې چې درې کسان په یو سورلې باندې سورېدل څنګه دي جائز دي او که جائز نه دي اویا وبه قال حدثنا ابو صالح محمود بن موسى قال حدثنا ابو اسحاق البصري وعاصم بن سليمان عن معاذ بن عمرو الهلالي قال حدثني عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر النبي صلى الله عليه وسلم د سفر نراغ استقبل بنا استقبال به وکړې شو په دې غلمانو باندې یعنی خرج بنا کبارنا نبی علیہ السلام استقبال د پاره و منګ او وستلو نبی علیہ السلام د استقبال د پاره زمنګ مشرانو سفر نه براتله ځکه خو د جهاد سفر او پیاده مزلون او دوخان مزلون او لسره دي پیندو ردي شلو ردي میاشت مزلون او چې نبی علیہ السلام به سفر نه راغې او به وسل منګ لرا زمنګ مشرانو کبارو لپاره د استقبال د نبی علیہ السلام د پاره نو فاینا استقبل اولا چا بچ د نبی علیہ السلام استقبال اول وکړه جعله امامه او بغرد ودیلر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ کې چې جنو په داوی باندې نبی علیہ السلام باغه د ټولو نه مخ کې په داوی باندې دا فاستقبل بی استقبال شو په ما باندې فحملنی امامه دې سور کړم مخ کې ثم استقبل بی حسن او حسین شک دراوی دې فجعله وی ګرځول د حسن یا حسین خلفه ورسته د پیغمبر علیہ السلام نا نو فدخلنا منګه داخل شو مدینه منوره ته و انا لکذالک منګم داسې درې کسان په یو دابه باندې و کله چې دابه موتی قوي طاقت لري مضبوطه ده د بټي خر دی او یا د عرب هغه خر دی قچر دی مضبوط دی غټ دی نو به دا جایز دی که طاقت نوی نو به دا جایز نه ده لکه دلته یو موټی خر دی یو موټی خر دی نو دی وجه هغې باندې یو پهلوان سړی یو سور شي یو نشي وړی چې درې کسان سواري شي بیا خو طریقې اولاد سره نه بیا به نه سورېږي باب دې په بیان د وقوف په دابه باندې ودرېدل ولاړ دا ودرېدل یو د حاجت په دوران یو د غیر د حاجت نه ودرېدل په حاجت باندې جائز دی او ودرېدل بغیر د حاجت نه جائز نه دی د حاجت په وخت کې ودرېدل صحیح دی او بغیر د حاجت نه جائز نه آیا وبه قال حدثنا ابو وهاب بن نجر قال حدثنا عياش عن يحيى بن ابي عمرو السيباني عن ابي مريم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اياي ان تتخذوا ظهور دوابكم اياي پیغمبر اسلام فرمائے اياي ذانو ساتي ان تتخذوا تاسون سي ظهور دوابكم شاغان د سارو منابر منبرون چې تاسو بدی باندې ولاړی لکه سره چې منبر باندې ولاړی فإن الله بشک الله پاک انما سخرها لكم الله د تابعدار کړي استاد لپاره لتبلغکم چې تاسو ورسي الی بلدنا غخارتا لم تکونو چې نی تاسو بالغیه رسیدون کی الا بشق الانفس مگر په تکلیف د ځان باندې وجعل لكم الارض الله ګرځول تاسو پر ازمکه قرار فعلیا په ازمکه باندې فقدوا حاجاتکم تاسو پوره کی حاجتونه وقوف غیرها دا پزمکه باندې کویا ازمکه باندې کوي ابن مالک هغه داوی نبی علیہ السلام تحذير ذکر کیا لیکن تحذير ایاکم مراد نه دا مخاطب مراد ده کله کله تحذير دا د متکلم د پاروي د دینه ثابت شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تحذير ذکر کړي خدام ثابت در چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبه ویلې په ساروي باندې نبی علیہ السلام ولاړو
په ساروی باندې او نبی رسول الله خطبه ویلې دا نو دا د دې دلیل ده چې وقوف په شا باندې کده ضرورت د پاروي یو حاجت د پاروي دا جائز ده دا جائز ده د حاجت د پاره ده د ضرورت د پاره ده یا ځان رسې په باندې حاجت او ضرورت تا او دا نه چې کوم راغلی دا هغه معنا دا دا چې انسان هغه هیڅ حاجت ضرورت نشته په ساری باندې دی جوړ کړي شاته دی وطن نیولې ده دا مقعد د ناس تی نیولې ده قلار په باندې کله ناس تی کله په ملاسی کله په ولاړی نو دې سره تعیب او مشقت دا به ته ملاويږي ضرر ورته ملاويږي بغیر د فائدې نه هیڅ فائدہ پکې نشته ده چې قلار شاته چې نه مال ته پروتي زه دې جوړ کړي کله ملاسی او کله ناس او کله ولاړ امداسه پروتي نو دین نبی رسول الله منع کړي کله حاجت او ضرورت د پاره ودرېدل وی لکه نبی رسول الله چې ولاړ دی جایز نه وایا بابن فی الجنائب باب د په بیان د جنائب کې جنائب جمع د جنیبتن دا فعیل په معنا د مفعول سره ده جنیبه په معنا د چا سره د مجنوبتن سره ده هغه دابې ته ویل کېږي چې را کاغلې کېږي دلته جنیبین مراد جنائب هغه دابت نه مراد د چراکه په باندې نوي راکب په باندې نوي ته په یو سورلې باندې دا یو اوخه یو ساروي زیاده دا د ځان پسې اسره روان کړي تابع کړي نه دا د ځان پسې اسره روان کړي دي اسره چې نو هغه تابع کړي دي څنګه روان کړي دي جنایب یا جمع د جنیب دا مراد پدې سردار چې ساروي د فخر د پاروان کړي یو سړی سفر ته روان دی یو سار پی باندې سور دی او بلې ځان سره د فخر د پاروان کړي دی سوريږي پی باندې نه حاجت نشته ورته حاجت نشته او بل مسلمان ورور دی داغي دابه نشته ساروي نشته داغي کومکم نه کوي داغي مددم نه کوي او خپلم پی باندې سوريږي نه اس روان کړي دی هغه و چې وګوره یو باندې سوري مې بل دابه مې اس روان کړي ما سره دابي ډېری دي سروي را سره ډېر دي فخر د پاره روانه کړي دي ته جنائب ویل کی نو یا وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابي بدين قال حدثني عبد الله بن ابي يحيى عن سعيد بن ابي قال قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون ابل وی او خان د شیطانانو د پاره او بیوت للشیاطین بس کورونه د شیطانانو دي فاما ابل شیاطین او خان د شیطانانو فقد رايتها ما ولي زما په زمانه کې چې دغه دا هغه دا یخرج احدکم ویستل کوي استاد سنا بجنیباتنا ویستل کوي په چا باندې په جنیبات باندې واغه یو اوخه باندې چاغي باندې سور نوي معه چې دې سره دا قد اسمنها دیا چاغه کړي د فلا يعلو بعير منها دا نسوريږي په یو خ باندې د دینا و يمر دا تیریږي به اخيه پرور باندې قد انقطع به بل ورور مسلمان باندې تیریږي پتا کی سرقت انقطع به پتا کی سرقت والک شيء انقطع دا ورور چې کوم دی د پورتوالی نه دا قطع شوی د ضعف د وجنا د عجز د وجنا قد انقطع به پتا کی سرقت وال شوی د پر ورور باندې دا عجز ده کمزور ده ضعیف ده د پورتوالی نه چې دا پورته چې کمزور ده ضعیف ده فلا يحمله نو بارینا دی ورور لرا چلک یو سری باندې سوري بل دې اسره وانه کړي رشد خپل ورور مسلمان په باندې سوري باندې وچت کدا اغم په باندې نه کېنی اسیزان سره روانه کړي اسیزان سره روانه کړي و اما بیوت الشیاطین هر ذکرون د شیطانانو فلم اراها ما ندری دلی قال سعید یقول نبی سلام علیہ اراها زغمان کوم الا هذه الاقفاص مگر دغه پنجری دي دغه کجاوی دي دې پوره دا کلام د صحابي دي الا هذه الاقفاص لا اراها نبی نمدا بیوت شیطانونو مگر دغه کجاوی دي التي اغا یستر الناس بالدیباج چې پټکړي خلکو په چابانه پوري خموبانه لپار په فخر باندې دا پنجری دا کجاوی چې دا ورې خموبانه پټکړي دي وخانون په خوا کجاوی هغه کجاوی به خاصه کړي موزاینه کپڑے با چولې و ګلان او سيزونه دا په باندې سو اچولې هغه به خاصه کړي
لکه بعضې خلک څاروي اوښي هغې باندې موزین اسی به هغې باندې موزینه کپړه واچي لکه نن سبا ګاډی دی موټرسایکل دی هغې باندې ښایسته زینو کپړه برابره پې باندې واچي مزېداره خوندور پټۍ دې لره بید دې باج په چا باندې ورېښمو باندې نو دا عادت و په دې عربو کې لکه اوس هم ډېر عادت دی بعضې خلک رومالونه هغې کې څنډې کې داسې ځونډي ورته ورکړي او شیان ورته ورکړي شی یې نه جوړ کړي بعضې خلک دي د غرونو خلک پکول یې په سر کړي په دې پکول کې داسې سیزونه ورکړي بعض یې پکې ګلان ورکړي داسې شاوخوا د دې غرو ګلانې بعض همدې سیزونه جوړ کړي یو شی ځان نه جوړ کړي بس روان داسې هغې به دا کجاوې چې دی نو دا مزین کولې دا به څه کولې دا ښایسته کولې په دې باندې باب دی په بیان د سرعت د سیر کې چې مزل کې سفر کې نو چالاکه سفر وکې سرعت د سیر چالاکه سفر هغه څنګه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چالاکه سفر کوا قحط وی زمکه کې قحط دی او بنشته غیاګانې نشته سیدونه نشته چالاکه سفر کوا چې زر زر د دې قحط زمکه نه دا اوزي لاش او کدا سه یو منزل ته ورسېږي هر څه به ډېر دي بې دا موه چې راځه څاروي تکلیف که منډې وابل دی ته ځان ورسوه هغه دی کې به پړاو واچوه هلته دیره واچوه اوایا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سهيل قال في سؤال عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سافرتم فی الخسف تاسې کله سفر کوئ په زمانه د کثرت د غیاګانو کې کثرت د بوټو کې نباتاتو کې فاعتلوا بالحقها ورکی اوخته چې نو خپل حق ورکیا خپل حق هغه دا ورکا حق د اوخ څه شی دی حق اوخ دانه دکان کې ورته حصہ ورکا یا پټي کې حصہ ورکا حق دا د اوبو ورته ورکا غیاګانې ورته ورکا مراد د رعایت د ملاطفت نرمواله او ک تکلیف ورته مکو په کثرت د سیر باندې حق ورته ورکا حق د دې چې نبات غیاګانې د زمکې دي وای دا سفرتم کرتا سفر کوي فل جدب په قحط کې فسرع سیرا بیا چالاکی کوي د مزله استراحت خروج رشي دا غزمه کې نه چې قحط دی پکې دلته پلار کې ودرېږي ماده د پاره منزل ته ځان ورسوي دا چې نه چې ته ونه رسېږي ساری ونه رسېږي غیاګانې نشته او بنشتره خوراک نشته وټلونه نشته دې د پاره ضعیف نشي ځان ورسوا فاذا اردتم نو دی وجنا کله چې ته سره ادر تعریس ریا تعریس نزول المسافر فی آخر الليل په آخري شپه کې مسافر کوزيږي نزول مسافر آخري شپه کې کوزيږي دمه کوي مسافر کوزيږي الته دمه کوي او بیا هغه دې کې پړاو اچي نو سو کوي فتنکبوا عن الطريق تاسو یو طرف ته شي د لارې نه یو طرف ته شي لار کې مسملا لار نه یو طرف ته شولې ځکه ملاس چې ستړی ستومانه بل قافله بری شي په لار روانه ساریو په خطر باندې کېږي تا خو ویني نه کنه او یاد لار نه یو طرف ته شاخر د ماران لړمانان هغه په دې لار باندې ګرځي چې ته ساروي ماروي انسانان وی خوري هغه نه ځان ډډه تکا ځان یو طرف تکا نزاری رسید نم پکې بچ وایا وبه قال حدثنا موسى بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث المتقدم قال روي بعد قولي حقها اغدر ولا تعد المنازل تجاوز مکوي د منازلنا منزل متعارف نه بل منزل ته استسراعا د چالاکی د پاره مکوا ځکه دې کې تعاب د ځان د بهایم د بغیر د ضرورت نه منزل ته لاړې ورسلی وبشتا غیا غانشتا استراحت شته التمی وشته ده میوی دی خوراک سيزو ندی وټلو ندی سارو ته غیا غان ډيري دی وګړي دي یخې مددار چې د ناغه چینی دی هر څه دی انداز یو بدی ملاویږي قلار مال ته واړه هغه دنه خو دیګما بل دې ته مزه چې راځي دې نه مخې دې ته لاړ شو څنګه کې خپل منډه وه هدره دغره ده او سارو ته منډه ورکینو دا کار مکه وایا قال حدثنا ابن علي قال حدثنا مالك بن يزيد قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن ربيع بن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدجلة نباب في الدجلة دجلة سیر اول لیل ته ویل کیږي پاور اسپکه حصے کې چې جنو سیر او مزل کوله په اول حصہ کې ته ولګي مزل وکي دي ته دجله ویل کیږي پیغمبر علیہ السلام و اعظم نے پتا زبان بالدجلة
په اوله حصہ د شپې کې مزل کولا اول مزل کوا ولی فإن الارض تطوى بالليل ذکر دا ازمکه چې دا قطع کول شي مزل باندې د شپې دا سې دی لکه د ازمکه چې ډېره قطع کی دې سیر کوا مزل کوا اول د شپه کې کوا ذکر دوجله چې کوم دی معنا اول د حصے ته ویل کېږي فإن الارض ازمکه یطوى بالليل خو فرق په اول او آخر کې نشته دی اول آخر کې سفر کې په آخر اللیل کې نو معنا دادا ورځې دومره سفر قطع کېږي نه بلکې شپې مزل کوا شپې چې دی نو هغه اسانه وي نو سړی دا ګمان کوي چې زه لږ لاړم ډېر مزل یې کړی او ورځې مزل نه کېږي ورځې ځکه نه کېږي کله یو طرف ګوري کله بل طرف ګوري او دا خل څنګه روان دي دا څاروي د ایچاري دلته بهیږي او دلته خره لنګه شي هغې ته ګوره هله دلته دا ګوره دلته دا ګوره اخوا دخوا ګوري راځه دلته به دمو ګزال ته اوبه دي اوبه سکېر دا خو ډېر ښه ستوری دی راځئ لږ به کښېنو او دا ونه د دې کې ګوره میوه ده لږ به پکې وخورو او شپې څه کې بس خپل مزل دی مخکې مزل دی هېڅ نه وینې نه څه ګوري بس مزل کې ته وایې چې لږ مزل مې کړی هغه ډېر مزل وکړي او ورځې وایې چې ډېر مزل مې وکړ لږ مزل به دې کړي نو ځکه نبي علیه السلام وایه باب دې په بیان دی کې مالک د دعوې دا حقدار دی په صدر د دعوې باندې چې دا د دعوې په مخ کې حصہ باندې کینی دا حقدار دی وایه وبه قال حدثنا محمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن حسين قال حدثني ابي قال حدثني عبد الله بن هريره قال سمعت ابي هريره رضي الله عنه يقول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل يسلر ومه رجل سر حمار خرو فقال يا رسول الله اركب سوش وتاخر رجل صدر دابين ورس مخي سين ورستش نبي عليه السلام لا انت احق بصدر لا اركبها ذ سوريګ منا ولي انت احق بصدر دابتك تحق داري پسيني د دابي باندې مني زمانہ دابې په مخکینی حصے باندې ته حقدارې الا ان تجعله لي مگر دا چې ته وګرځې زما د پاره نبی سیدا قال فاني قد جعلته لك بس تا د پاره وګرځول دا ستاش فرکبا نبی علیہ السلام سور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنبیه ور کوي په مسلې باندې تعلیم ور کوي امت ته کچا مخ کی سبانه حقدار دي البته کتا ته وي چې مخ کې سور شه موټرسایکل دی موټر دی تا ته مخ کې سور شه هغه سیدا او کني هغه خپل مالک دی ناګه د مخ کې حصے باندې حقدار نوایا باب دې په بیان دی داوی کې تو عرقب فی الحرب چې هغه پخې اوهلش عراقیب شلی دا پوندا پوند سیره چې کم شری دا پخې ټول قوام په دی باندې دی چې دا قطع کړي شي دا مفصل د قدم او د پنډې په مابین کې د تعرقوب چې جنو دا ویل کېږي ذوات الاربعه چې سلور پخې لري د تعرقوب ویل کېږي انسان چې کم دی دا د خنګورو نه پاس دی تعرقوب ویل کېږي ته پلې دی رګونه دي چې دا قطع کې به دا به سروي مزل نشي کولی آیا په جنگ کې د دې قطع کول څنګه دي دا باغ کې قطع کې چې کله کافرانو سره مقابله وي ستا یقین ریشي چې معنا دا ساروی کافران اخلي به ته زما په خلاف استعمالي دا شلی او وها شلی چې ولې غنور کار نه کوي مثلا موټرسایکل دی چابي ته نه واخلم یا د دینه ما سوا بل دی بیا ورته وران کچې به ته ستا په خلاف استعمال نه کوي ګاډه دې همدا سه ورانه کې چې به تاسو په خلاف استعمال نکی دا ورانول جائز دي وایا وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نبيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق قال حدثني ابن عباس عن ابي عباد بن عبد الله بن زبير قال حدثني ابي الذي ارضعني وهو احد ولي مراد بن عمر رضي الله عنه حدثني ابي ما ته حدیث بیان کړه پلار الذي غرضعني چې تارا کړو ماتا د دې بي په لب ته خو سړې نه ورک الذي ارضعني ته خذ را کړه د خذ دا پي لبنو همن هو د دې دا پي د خاون ندي وهو احد بني مر بن عوف دا یو سړیو د بني مر بن عوف نه وکانو فی تلک الغزات په دغه غزا کې چې غزوه موتوا نو قال والله
قال دا ابي رضاعي وي دا عباد ابن عبد الله ابن زبير تھا والله زما دې قسم وي لك اني انظر زوک زوس ګورما الى جعفر رضی الله عنه تا حين اقتحم فآغا وقت کې اقتحم عن فرس چې دې ځان وګرځه و د اسن له دې د پاره شقرا تکسر اسو فعقرها نو د اس زخمی کا پخې ورته قطع کړي اصل کې عقر ضرب قوائم الحيوان د حیوان پخې وهل دی په تور باندې دا په جنگ کې هغه وخت کې کوي کله چې ستا یقین راشي چې ته مغلوب شي دشمن په باندې کامیاب نشي دشمن با زما اسباب اسلحه وسله زما ټوپک تومانچا گاډه موټرسایکل سایکل دا به د مسلمانانو په خلاف استعمال کی دی وخت ته ورانول د جائز دی ثم قاتل القوم او بیا مقابله د رومیانو سره حتی قتل شهید شو قال ابو داود هذا الحديث ليس بالقوي دا قوي نه ولی ذکر دلته راوی ابن اسحاق د محمد ابن اسحاق دا محمد ابن اسحاق مختلف فيه دی د دې جرح او تعدیل کې اختلاف د دینه ما سوا بل فعلت پکې معلومیږي نه خو دغه جهاد چې شو دا غزه موتا دا موتا دا یو قريه د قریو د بلقانا بلقا دا لوی زیر دا یو قریه او دا په حدود د شام کې دی غزه موتی د پاره پیغمبر علی السلام لخر لګلې په اتم کال د هجرت باندې نبی علیہ السلام پاغي باندې امیر زید ابن حارثه رضی الله عنه مقرر کړو چې د نبی علیہ السلام آزاد شوی غلام بیا نبی علیہ السلام او ان اصیبا کچې ته دې تر رسیدل و شو دا شهید شو بیا بساسو امیر جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه و ان اصیبا کدی تر رسیدل و شو دا شهید شو بیا با عبد الله ابن رواحه تاسو امیر د لخر د هرقل بادشاہ د رومیانو سره مخامخ هغه لخر ډیر زیات حضرت زید رضی الله عنه مقابله وکړه شهید شو جنډا جعفر رضی الله عنه واغ سره مقابله وکړه شهید شو جنډا عبد الله بن رواحه واغ سره مقابله وکړه شهید شو بیا مسلمانان جمع شو خالد ابن ولید رضی الله عنه چاغي جنډا واغ سره دفاع د قوم نه وکړه مسلمانان چې دنو بچ مسلمانان ټول اخلاص او ټول صحابه کرام سره را ابن سعد وی چې هزیمت دا په مسلمانانو کې راغله په دغه غزا کې په نور محدثین علما وی امام بخاری رحمه الله چې هزیمت دا په رومیانو کې هغه یو لکسان صحابه کرام 3000 او بیم شکست رومیانو ته ملاو شي سبب د دې غزا دا چې شرحبیل ابن عمرو غسانی دا د عمراو د قیصر نو په شام باندې د قیصر له طرف نه په شام باندې د امیر مقرر دا ولګیدل یو رسول او استاد د پیغمبر اسلام او وجل هغه حارث ابن عمیر نومیدل او په عربو کې دستور او قانون دا چې استاد به نه وجل کیږي رسول به نه وجل کیږي دی هغه استاد رسول د نبی له صلوات والسلام هغه او وجل نو پیغمبر علیہ السلام صاحب د بصراتا هغه ته خط ولېګل کاسه ورته ولېګل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ته لخر تیار کړ نبی علیہ السلام 3000 صحابه کرام تیار کړ په تاسو لار شي د دې انتقام او بدل دا واخ انتقام